نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن د 22مې سپاره خلاصه بیانېږي. الله تعالی د دغه سپاره په شروع کې د ازواج مطهرات مقام او مرتبه بیان کړی ده او الله تعالی د تشپګ هدایات هم ورکړي دي. د ازواج مطهرات مقام او مرتبه د په نورو خزونه ډیره زیاته ده. کچیرته د تقوا اختیار کی بیا به الله تعالی دیتا 2 ګنا ثواب ورکوي او کچیرته د ګناه کارو کی ګناه اختیار کی بیا به الله تعالی دیتا 2 ګنا عذاب ورکوي. او الله تعالی دیتا شپږ هدایت ورکړي دي. اول هدایت ته دا وای کچیرته څوک تاسو ته د تاسو نه د مسلې ته پوسو کی بیا ډیر په نزاکت سره جواب مو ورکوي. ځکه چې ځنې خلک داسې وي چې هغه په زړه کې کوټ وي بیماری وي بیا هغه تمه پیدا کیږي. دوم هدایت الله تعالی دا ور کړی دا وای تاسو په خپل کورو کې کینی بهر ته موزي. او درم هدایت الله تعالی دا ور کړی دا وای تاسو د جاهلیت د دور غوندې خپل ځان مسنګاروي. هغه وخت به داسې چې خلکو به خزو به ځان سنگار کو بهر ته به غیر محرم خلکو ته ځان ښکارا کوو. الله تعالی د دین هم منی کړی دی. څلورم نمبر وای تاسو منځ کوي د مانځه پابندي کوي. پنځم نمبر زکات ادا کوي او شپږم نمبر د الله تعالی او د الله تعالی د رسول اطاعت کوي. دا شپږ هدایت الله تعالی ازواج مطهرات ته ورکړي دي او تاسو په دې باندې عمل کوئ. بیا الله تعالی مخکې دغه آیت شان نزول بیان کړی دا اما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله امره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غختله چې زه د خپلې د ترور لور حضرت زینب بنت جحش او دینکا د حضرت زید بن حارثه د سره وکم. بیا چې کله حضرت زینب بنت جحش او حضرت عبد الله بن جحش د ورور څخه دغه د خبره علم شو بیا د خبره ډیره بده وګڼله ځکه چې حضرت زینب د قریش خاندان د غړ خاندان سره تعلق او حضرت زید کوم دغه یو آزاد غلام او دا خبره بالکل واضحه ده چې د دې په وخت کې بیا د یو غټ خاندان قوم خزه د یغې نکاح د یو آزاد غلام سره کول دا ډیره معیوبه ګڼل کېدله. بهرحال بیا په یو وخت کې دا آیات نازل شو. الله تعالی فرمایي وای الله تعالی یا د الله تعالی رسول چې کوم فیصله وکي بیا یو مؤمن سړی ته یو مؤمن خزه ته دا خبره د یغه د شان لایق نه ده چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام د خبرې نه انکار وکړي. بهرحال چې کله د خبر شول د آیات نازل شو بیا د دغه وخت کې حضرت زینب او حضرت عبد الله بن جحش دا دواړه د خبرې ته راضي شول او د نکاح رضامندي اختیار کړله. بیا دا څه وشول چې الله تعالی نبی علیه الصلوۃ والسلام د حضرت زینب نکاح د حضرت زید بن حارثه سره وکړله. نکاح نه بعد څه وخت تیرېدو بیا د په خپل منځ کې ظاهري خبره ده چې یو د غټ خاندان سره تعلق ته او یو آزاد غلام د په خپل منځ کې مزاج نه سره ملاوي ده. همیشه به د په منځ کې پریشانی او جګړې به وي. بیا حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه د نبی علیه الصلوۃ والسلام ترغه او مشوره یې نخسته چې زه خو خپل خزې ته طلاق ورکوم. بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته طلاق مور کوه د الله تعالی نه ویریږه او د دې حقوق په ځای کوه. بهرحال نبی علیه الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وحی وکړه وای ته خود ته وای چې طلاق مور کوه خدای به طلاق مور کوي او د حضرت زینب سره به د نکاح هم کیږي. بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام دا خبره پټ کړه دی وجنه چې کوم منکرین دي هغه ته د اعتراضات او موقع نشي ملاو. بیا داسې وشول چې حضرت زید بن حارثه څه وخت نه بعد خپل خزې ته طلاق ورکو او هغه نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره نکاح وکړه. بیا الله تعالی دلته دا خبره ثابتوي دا د دې یو باطل عقیده چې کوم د مشرکین او د کافرانو د غیر تردید په نبی علیه الصلوۃ والسلام ذریعہ باندې کوي. هغه دا چې مشرکین به دا کول چې د کوم پرکټای بچیو یعنی هغه زوی چې هغه حقیقی نه و اسی په خله باندې به دا هغه ته د ما زوی ده. بیا د عقیده و چې هغه زوی به حقیقي زوی ګڼه پرشته کې به حقیقي زوی ګڼه د هغې د ښځې سره به چې کله به د طلاق ورکو یا به د وفات شو هغې سره به دوی نکاح نه کوله دا به حقیقي زوی ګڼه. نبی علیه الصلوۃ والسلام په ذریعہ باندې د دې عقیدې تردید کوي
وای کوم پر کټای بچی چې وي هغه حقيقي زوی نه ده. د حقيقي بچی ځان ته حکم ده او د پر کټای چې کوم ده د ځان ته حکم ده. نو په دې نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذریعہ باندې الله تعالی د دغه عقیده تردید بیان کړی ده. بیا دا څه وشو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت زینب رضی الله عنها سره نکاح وکړه او دلته دا خبره بیانوي مخته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا آخري نبی ده. ولکن رسول الله وخاتم النبیین. د مونږ اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر ده او آخري پیغمبر ده. که څوک نبی علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر نه ومني دا سړی د اسلام د دایرې نه خارج ده. او که کوم یو کس نبی علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر ومني خدای آخري پیغمبر نه ومني دا سړی بیا هم د اسلام د دایرې نه خارج ده. نو دا معلومه شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نبی هم ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام آخري نبی هم ده. بیا الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته څو خصوصیات ورکړي وو. اول خصوصیت خدا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره په څلورو نه زیات 1100 پورې د ښځو سره په یو وخت کې نکاح کول د د لپاره جایز و. او دوم خصوصیت دا ده چې کوم د مالفی وو د دینه بچ کومه وینځه هم نبی علیه الصلاۃ والسلام په حصہ کې راتله هغه سره به هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام لپاره حلال و. او خصوصیت دلته دا ده چې تقسیم نه مخته به نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د کومې انتخاب کاوه هغه به نبی علیه الصلاۃ والسلام لپاره حلال و. او درم خصوصیت دا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لپاره د تر لورانه او داسې د ترور لورانه او داسې ماما لورانه او هغه د دې لپاره حلال و. دیغه سره نکاح د کولای شو چې کوم د دې سره هجرت کړی و چې کوم هجرت نو ور سره کړی بیا دیغه سره نبی علیه الصلاۃ والسلام نکاح نشوي کولای. څلورم نمبر دا ده چې کومه هغه خزې چې هغه ایمان راوړی مؤمن وي که هغه په خپل اختیار سره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بغیر د مہر نه خپل ځان سپورت کی او نبی علیه الصلاۃ والسلام دیغه سره نکاح هم کولای شي. دا څلور خصوصیات الله تعالی دلته بیان کړیو. بیا مخته الله تعالی دا خبره بیانوي یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم. دغه آیات شان نزول دا کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت زینب بنت جحش سره نکاح وکړه. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه کې ولیمه هم وکړه او خلک راو بلل دعوت ته. بیا په دا کې داسې خلکو چې هغه ځنې خلک د دعوت نه مخته ډیر د وخت راغلل او دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام کړه کېنسته. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام کور ډیر زیات وړوکی و او حضرت زینب چې کومه وه دغه د دیواله طرف ته مخ کړی و. بیا خلک ناستو خپل ګپ شپ لګاو په نه بعد چې کله ولیمه دعوت وشو هغې نه بعد ډیر زیات خلک داسې و چې هغه هم اخره پورې ناستو او مړی یې وخوړله ولیمه یې وخوړه بیا هم دی ناستو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره ډیره نامناسبه ولګېده. نبی علیه السلام بهر ته ووتی بهر ته کېناست بیا راغی بیا هغه خلک ناستو ګپ شپ یې لګاو او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره ډیره نامناسبه ولګېده. بهرحال د خلکو ته بیا احساس وشو او د دې ځای نه ولاړل. نو د دغه نه دا خبره ثابتېږي درې خبرې ثابتېږي. یوه خبره خدا ده چې کوم کس ته تا دعوت وکړي صرف تا وغواړي بیا به دعوت ته صرف ته ورځي. دعوت ته چې کوم کسان وغواړي هغه به ورځي هغه نه به زیاتی کسان دا ورتګ هم نه ده پکار. نن سبا هم دا پکار ده چې څوک دعوت ته څوک وغواړي بس هغه دې ورځي. او دوم نمبر خبره دا ده چې چا دې تاسې دعوت کړی په دعوت نه ډیر د مخه یعنی ګنټه نیمه ګنټه 2 ګنټې مخته هغه کس ته مه ورځئ ځکه چې هغه به د میزبان به د تاسې سره په خبرو کې مشغول شي هغه خپل کار نه به دی وباسي. او درم نمبر دا خبره ده چې کله تاسې دعوت وخورئ بیا په هغه نه بعد ډیر زیات هغه کار مه کوئ بلکې خپل کار کوئ او خپل روان شي. دا درې خبرې دا نن سبا هم ضروري دي بلکې په دا باندې تاسې ډیر زیات عمل کوئ. بیا مخکې الله تعالی د پردې حکم بیان کو یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. الله تعالی دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا حکم ورکو چې ته خپل ښځو ته او خپل لورانو ته او هغه ښځې چې هغه مؤمنې دي هغو ته د حجاب د پردې حکم وکړه. او بیا د هغې نه دا معلومه شوله چې هره هغه ښځه چې هغه آزاده وي هغې ټول جسم دا ستر ده
خو البته د مجبورۍ په وخت کې بیا خپل مخ او خپل لاسونه دا کولول شي. خو بغیر د مجبورۍ نه هر ښځه که هغه د نبي علیه الصلاة والسلام بیبي وي که د لور وي او هر مؤمنه ښځه هغې دپاره ضروري ده چې کله هم د کور نه بهر ته وځي بیا د دا پرده کوي، ستر دې کوي، دومره چې هغه په ټول جسم باندې یا داسې چادر واچوي یا بوکره واغوندي چې هغې د وجې نه د جسم هیئت دا نه معلومیږي. نو دا د ښځې د پردې حکم دلته الله تعالی دا بیان کړی ده. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض. دلته د امانت نه مراد شریعت ته. دا الله تعالی اول په اسمانو باندې بیا په ځمکه او داسې غرو باندې الله تعالی پیش کو، اختیار یې ورکو، وایي که تاسې چېرته دا غواړئ چې دغه تاسې سنبالولی شي بیا د دې بوج واخلئ او که نه بیا مه اخلئ. بهرحال د انکار وکړو خو پانه بعد بیا داسې وشول چې نوع انساني دغه چې کوم بوج و دغه واخیستی. دا صورت ختم شو، مخته بل صورت ته صورت سبا. د دغه صورت په شروع کې الله تعالی اول د حضرت داود علیه السلام فضائل بیان کړي دي. ولقد آتینا منا داود فضلا. الله تعالی حضرت داود علیه السلام ته ډیر ښکلی आवाज ورکړی او بیا الله تعالی غرو ته او داسې مرغیو ته دا حکم ورکړی چې کله هم داود علیه السلام ذکر کوي بیا تاسې هم د ده سره ذکر کوئ، تسبیح کوئ. او داسې الله تعالی د حضرت داود علیه السلام دپاره اور سپینه دا دومره نرمه جوړه کړې وه چې هغې نه به یې زرې جوړولې. او بیا د سلیمان علیه السلام د معجزاتو تذکره دلته بیان شوې ده. ولسلیمان الریح غدوها شهر. هوا الله تعالی د سلیمان علیه السلام تابع جوړه کړې وه او ډېر زیات سفر چې کوم هغه معمولي وخت کې به کاوه او تخت په هوا کې روانو او تقریبا د میاشتې سفر به دا په نیمه ورځ کې دا سلیمان علیه السلام کاوه. او داسې جنات هم الله تعالی د سلیمان علیه السلام تابع جوړ کړي وو او داسې نور نعمتونه هم الله تعالی سلیمان علیه السلام ته ورکړي وو. فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابة الارض تأکل من سعته. بیا داسې وشول چې سلیمان علیه السلام د عبادت لپاره په خپله عصا باندې ودرېدو، څنګ یې ور ولګاو، خپله ټنډۍ دی چې کومه وه هغه ته یې څنګ ور ولګاو او عبادت یې شروع کړو، ذکر یې کوو. بیا په دغه وخت کې جنات چې کوم هغه د بیت المقدس په تعمیر باندې لګیا و. بیا جناتو دا خیال کاوه چې سلیمان علیه السلام د مونږ نگرانی هم کوي او عبادت هم کوي. او داسې وشول چې الله تعالی د سلیمان علیه السلام روح یوړ، سلیمان علیه السلام وفات شو. خدای دغه قسم بالکل ولاړو څنګه لګولی و او جناتو دا خیال کوو چې سلیمان علیه السلام ژوندی ده او دی د مونږ نگرانی کوي، عبادت کوي. او حالانکه په حقیقت کې دلته دا خبرې بیانول مقصود دي چې کله تقریبا ډېر وخت وتی او په هغه نه بعد الله تعالی دا د دیمک وال چینجی دې ته مونږ ځنې د واینه وال چینجی وایو. بهرالله چینجی الله تعالی په د سلیمان علیه السلام ټنډۍ ته راولېږه او دغه ټنډۍ خوړله چې کله ټنډۍ ماته شوله سلیمان علیه السلام وغورځېده. بیا جناتو وویل چې دا خو مړ شوی ده او د هغه وخته پورې دا ټنډۍ چې څومره روغه وه هغه وخته پورې سلیمان علیه السلام دغسې بالکل صحیح څنګ لګولی و. نو دلته دوه خبرې بیانول مقصود دي. د دغې واقعې نه دوه خبرې بیانول مقصود دي. یوه خبره خو دا ده چې د بیت المقدس تعمیر پوره کول دغه مقصود و چې هغه تعمیر مکمل شي. او دومره خبره دا ده چې په د غیب علم دا صرف الله تعالی ته ده، جناتو ته هم د غیب علم نشته. که چېرته جناتو ته د غیب علم وای بیا به دوی ته دا پته لګېدلې وه چې سلیمان علیه السلام خو روح هم اسمانو ته ولاړ. خدای ته دا علم نو، دغه نه دا دوه خبرې بیانول دا مقصود دي. مختبل قوم دا قوم سبا. قوم سبا چې کومه وه دا ته الله تعالی ډېر زیات نعمتونه ورکړي وو. دا د یمن د دارالحکومت نوم و. دا صنعا دا 2 کیلومتره کې د لرې ځای و، د دوه غرو منځ و، دا یوه وادي وه، هغه ته معارب وایي. په دغه ځای کې دا قوم آباد و. بیا دغه قوم ته الله تعالی داسې نعمتونه ورکړي وو چې د غرو یو بل سیټ ته به باغونه وو او داسې
د دې چې کوم بادشاهانو دغه یو ډیم جوړ کو او د بارانه چې کوم اوبه راتلې یا د چشمې والې راتلې د غرونه دا ټولې اوبه جمع کېدلې او د دغه اوبو په ذریعه به دوی باغونه هر شی دغه اوبه به ورکولې. بهرحال دوی بیا ناشکري وکړله. بیا الله تعالی داسې وکړ چې مژکې دا یې راولږلې دغه ډیم خولې ته دغه ډیم یې پرې کاوه هغه پورې چې دغه ټولې اوبه په دوی باندې راغلې او داسې دوی ټول دا تباه شول. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا. بیا مشرکینو به نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل ته مجنون. بیا دلته الله تعالی دا خبره بیانوي وایي ای پیغمبره ته دوی ته ووایه وایي زه تاسو ته ما کوم نصیحت کړی دا تاسې ځان ته یو دا سوچ وکړئ یا تاسې مشوره سره وکړئ چې ما د وسه پورې تاسې کې د نه د ځوانۍ نه وسه پورې 40 کاله تیر کړل او تاسې هم په دا خبره باندې بالکل ګواهی چې زه بالکل صداقت او امین یم امانتدار یم او رښتونه یم نو تاسې هم په دې خبرې باندې خبرې یا بیا تاسې څرنګه دا وایئ چې تا مجنونی. بهرحال دا خبره هم الله تعالی دلته بیانوي. بیا مخته بل صورت ته سورت فاطر دا هم مکی صورت ته په دا کې هم بنیادی طور باندې 3 عقیدې بیان شوي دي توحید رسالت او قیامت آخرت والعقیده. بیا مخته الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه دلته الله تعالی دا خبره بیانوي وایي فرشتي دا ما در لګلې دي او دا قاصد دي. قاصد مطلب دا ده چې دا د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې واسطه ده. او بعضې فرشتو 2 کوثر دي بعضې 3 دي بعضې 4 دي خدا مناصر نه دي بلکې د جبرائیل امین علیه السلام باره کې دغه یو روایت ته وایي د 600 کوثرو. بیا مخته الله تعالی دا خبره بیانوي وایي 3 قسمه خلق دي. یو خو داسې خلق دي چې هغه ظالم ده او بل دا قسم معتدل خلق دي او درم نمبر دی سابق الخیرات. نو ظالم سړی هغه ده چې هغه نیک اعمال هم کوي او د هغه سره ګناهونه هم کوي. او دوم نمبر ده معتدل هغه کس چې هغه نیکی کوي او د نیکی سره دی ګناه هم نه کوي خو بهرحال کوم مستحبات چې دي هغه نه کوي او د مکروهاتو نه هم ځان نه بچ کوي. او درم نمبر سابق بالخیرات د هغه کسان دي چې هغه نیکی کوي ګناهونه نه کوي او داسې مستحبات باندې هم عمل کوي د مکروهاتو نه هم ځان بچ کوي. دا 3 سره د نبی علیه الصلاة والسلام په امت کې دي. خدا کې 3 قسمه خلق دي. دا 3 سره به جنت ته ځي خو ترتیب یې داسې ده چې کوم سابق بالخیرات دي هغه بغیر به حسابه کتابه جنت ته ځي. او دوم نمبر چې کوم معتدل کسان دي نو هغه به د الله تعالی د رحمت په ذریعه باندې جنت ته ځي. او درم نمبر چې کوم کسان دي ظالم هغه به صاحب اعرافي هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت په ذریعه باندې جنت ته ځي. بیا مخته الله تعالی دلته د زناورو د هلاکت او مطلب بیان کړی دی چې کله هم الله تعالی عذاب راولي اخري وخت شي بیا الله تعالی به انسانان هر ذی روح شي دا د دنیا نه ختم کی. دغه بنیادی وجه دا ده چې یو الله تعالی انسان ختموي د انسان په وجه باندې به ټول زناور هم ختموي ځکه چې د زناورو د څاروو د هر قسمه ذی روح شي پیدا کول مقصد دا ده چې دا د انسان د فائدې لپاره وي. چې یو انسان الله تعالی ختموي به دا ټول شیان الله تعالی ختموي. الله تعالی دې مونږ تاسو ته په دین باندې سمجھ را نصیب کړي. الله تعالی دې مونږ تاسو د هر پریشانۍ نه د هر مصیبت نه د هر تکلیف نه په امن کې او په حفاظت کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.